بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله العظيم. عزتمند مسلمانان ورونو پرون چې کما یو حادثه وا او د بډګرام په علاقې آلای کې اته ماشومان او دو ټیچران هغه چې دینو د مرګ او د ژوند په کشمکش کې او د ځمکې نه 100,000 فوټ بلندۍ باندې لاندې سمندر دی، دریا دی، برا صرف او صرف آسمان دی، په فضا کې په هوا کې معلق صرف په یو رسۍ باندې ولاړ دغه اته الکان دغه اته خلق د دې دپاره پرون ټوله ورځ په میډیا باندې پورا یو ماحول لګیاو چې په هغې کې د ټولو نه اول بهترین کردار ادا کړ د کے پی کے ګورنمنټ چې هغوی خپل هلیکوپټر ولېږلو. د هغې نه بعد پاک آرمي والا راغه او هغوی هم د هلیکوپټر په ذریعې سره یعنی د خلقو دا ډیمانډو چې موږ ته د هلیکوپټر راشي، د مقامی خلقو، د مقامی تحصیل چیرمین، د ډسټرکټ چیرمینو هغوی ته هلیکوپټر راغې، هغوی ته د آی ایس آی هغه زبردست او یو ښایسته او یو مزیدار د مهارت نه لیس فوجان راغه. افسوس دا دی چې هغوی ریسکیو نه کړلی شو. بیا شپه شوله، د شپې پاک فوج د مدد سره، د عوامو مدد سره او هغه غیور پښتنو مدد سره چې هغوی زړه کې درد و، د هغوی په زړه کې تړپ و، د هغوی په مدد سره الله تعالی ټول ماشومان او استادان هغه ریسکیو کړ. د پرون واقعې نه موږ ته یو سبق خو دا میلو شو چې الله رب ذوالجلال د استاد زړه څنګه پیدا کړی دی. الله اکبر. کوم استاد چې په هوا کې معلق دی، په هوا کې را ځوړند دی، د نهه ګنټو نه هغه ته نه د خوراک بندوبست شته، نه د څښاک بندوبست شته، هغه چې دی نو نور ته ولاړ دی چې کله هغه ته فوج یا عوامي خلق راغه نو هغه ورته وایي چې نه، اول زما بچي محفوظ کوي، اول زما سټوډنټان زما شاګردان محفوظ کوي، هغې نه بعد به چې دی نو بیا ما ریسکیو کوي. زما د جان نه زیات قیمتي زما دا بچی دي. عزتمندو دا د استاذ مقام دی، دا د استاذ مرتبه ده، دا د استاذ شان دی. یو خو غټ سبق د استاذ د عزت او د عظمت. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي بعثت معلما، زه استاذ را لېږلی شوی یم. نو دا معلمه دی استاذ دی ټیچنګ کې کوم عزت پروت دی، دا د یو کلمې نه چې اول زما بچي محفوظ کا، هغې نه بعد به زما نمبري د دې نه اندازه لګي. دویمه خبره، پرون چې دی نو زمونږ په عوامو کې 4 قسمه کټګرۍ وي، 4 قسمه خلق او داسې خلق هغه 4 قسمه خلقونه زمونږ د معاشرې عکاسي کیږي. عزتمندو، یو قسم هغه خلقو چې هغوی به دا دعاګانې کولې چې یا الله ته اپریشن کامیاب کړي چې په څه طریقه باندې وي، او هغوی نورو ته هم د دعاګانو تلقین کولو او سوالونه یې کولو. دویم قسم هغه خلقو چې هغوی به بار بار په دې تمه او په دې انتظار و چې الله د اپریشن ناکامه کړي، چې پاک فوج بدنام شي او دا یعنی هغوی
په زړه زړه کې د دې اپریشن په ناکامۍ باندې خوشحاله او دریم قسم هغه خلک وو چې هغوی د ځان نه افلاطون او سقراط جوړ کړي او مختلف د ځان د فیمس کېدو دپاره او د ځان د مشهورېدو دپاره مختلف قسم تجاویز پیش کولو او چې کله خپله داسې واقعي کې ګیر شي نو بیا د ټولو نه سخت ګبراو او د خوف او د حزن په حالت کې همدغه خلک نو هسې بیسې تجاویز پیش کولو او ویډیوګانې داسې وکړئ او هغسې وکړئ او پلانکې وکړئ او ډنګرې وکړئ او څلورم قسم هغه خلک وو چې هغوی صرف او صرف د دې خبرې په انتظار وو چې دا نور خلق دا اپریشن د دې به څه کېږي صرف بس دیکھو ګوره او ننداره کوه او تماشه کوه زمونږ تعلق چې د هر قسم خلقو نه هر سړی پوهېږي هر سړي ته علم دی چې زه په کم قسم خلقو کې وم هر سړی په دې خبره باندې خبرداره دی چې زه په کمو خلقو کې وم د دې د وجې نه زمونږ تعلق چې د کمو خلقو نه دی لږونده کې خپل ګریبان کې وګوره که ستا تعلق د هغه خلقو نه چې هغوی صرف د چا د بغض د کینې او د حسد د وجې نه د دې انساني جانانو دپاره د دې انسانیت دپاره دعا خو څه کې د هغې د ناکامۍ په انتظار قسم په خدای ته د دنیا په ټولو نه ذلیل طبقې کې ته د انسانیت د ټولو نه خطرناکې طبقې کې حضور ما ته څه ارشاد تلقین فرمایلی ګورې حضور فرمایي یو ښځه د پیشو د وجې نه جنت ته لاړه او یو ښځه د سپي د وجې نه جهنم ته لاړه هغه غټه واقعه ده چې د پیشو سره چې دی نو هغه تندی وه هغې ته یې اوبه ورکړه او سپي سره یې ظلم کړی عزتمندو دا هغه وخت دی چې مونږ ته قرآن او حدیث معیار ګرځول پکار دي او مونږه که هغه دشمني او که هغه دوستي که هغه زمونږ کینوري او که زمونږ سره تعلق ساتونکی چې مونږ همیشه د هغې دپاره دست دعا اوچت کړو او مونږ وایو ربه ای رب ذوالجلال ته د دې مددګار او معاون شي واخر دعوانا ان الحمد لله